هغه خلک هم په دې ګن کې مبتلا دي، په دې غم کې مبتلا دي، پای کې زیات وخت هم وکړه، ټي وي هم په هغې باندې ضایع کو، او دومره نشه لري، دومره نشه چې کله سړی شروع کړي وایي بیا ترې صبرېږي نه وایي، او دومره نقصان پکې دی چې بله ورځ یو قاري دی د قرآن وایي هغه ویل چې دومره غټ مصیبت دی چې زه پې اخته شوی وم، اوس په دې رمضان کې نو ما به نور کله سپاره دوه سپارې تلاوت کاوه، اوس دغه ډرامه ګورم نو د پېشمنۍ پورې دې ډرامې ته ناست یم زه، د پېشمنۍ پورې. او یاره یو وایي څه شی دی؟ وایي دا اسلامي تاریخ موږ ته ښیي. سبحان الله، زموږ تاریخ ډرامو ته پاتې شه، په ډرامو به اوس موږ خپل تاریخ زده کوو. که ته تاریخ ګورې راشه وګوره د تاریخ کتابونه، البدایه والنهایه ابن کثیر اردو کې هم چاپ ته خیر دی که ته یې په عربۍ کې ده، تاریخ طبري د ابن جریر وګوره، الکامل د ابن العسیر وګوره، تاریخ ابن خلدون وګوره، المنتظم د ابن الجوزي وګوره، دا نور کتابونه د تاریخ هغه مطالعه کا، تا ته په خپل اسلامي تاریخ پته ولګي. و ډرامو ته خبره راله، بلکې زه ډېر په افسوس سره دا وایم چې بعضې مدارسو کې بعضې علما له دې ډرامې ترغیب خلکو ته ورکوي چې دا وګورئ د دولت عثمانیه، او پای کې نقصان څومره دی زما وروڼو، نقصان د هغې وګورئ. اگر چې پای باندې ډېرو علماو ردونه لیکلي په ډېر په تفصیل سره تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ. زه تاسو ته غټې خبرې د هغې ذکر کوم. اول نمبر په دې کې غټ نقصان دا دی چې په دې ډرامه کې د واده نه مخکې د عشق معشوقې باز شروع دی، یو هلک عاشق وي بله معشوقه وي، عشق معشوقه پای کې شروع وي، د یو بل سره د محبت اظهار، دا خبرې پای کې شروع وي. یعنی زمونږ نوجوان نسل ته د واده نه مخکې د عشق او د معشوقې درس ورکېدلی شي چې عشق معشوقه کوئ خیر دی. دا غټ نقصان په دې ډرامه کې تاسو کتلی شئ. دویم نقصان په دې کې میوزک په دې کې موجود دی، د شیطان آواز په دې کې موجود دی. خپل روجې موږ په دا میوزک باندې خرابې کړې، نوم مو ورکړی د اسلام او د ګوړه کې زهر موږ ته میلاوېدلی شي. زما وروڼو دا په ګوړه کې زهر موږ ته راکولي، د اسلامي ډرامې په نوم باندې میوزک موږ ته اورولی شي او موږ خپل روجې پای باندې خرابې کړې. دریم نقصان پای کې دا دی چې پای کې د زنانه او د نارینه اختلاط، تاسو پاټونه به د هغې بعضې کتلي وي چې پای کې جینکۍ نیم برهنه چې نیم لباس د هغې شته، مټې لغړې سر تور سر میک اپ کې هغې د عشق او د معشوقې او د مینې خبرې د هلکانو سره کوي، په دغه ډرامه کې موجود دي. دا صرف نوم یې والا بدل کړی دی، نور هم هغه عام چې کوم ډرامې دي او هغه طریقه باندې دا ډرامه چلیږي. نو بل نقصان پکې هغه دا دی چې په دې کې شرکي الفاظ هغه پکې استعمالیږي، لکه دا الفاظ پکې استعمالیږي. کومو کسانو چې کتلي هغې به اورېدلي او نور دې توبه وباسي. پای کې دا الفاظ دي یا عبدالقادر جیلاني مدد، عبدالقادر جیلاني مدد وکا، یا خضر علیه السلام مدد، خضر علیه السلام مدد وکا. د شرک او د کفر الفاظ پرې کې استعمالیږي. لږ په توحید غیرت ته درځي تاسو له، د الله په وحدانیت غیرت ته درځي چې د شرک او د کفر الفاظ تاسو اورئ خوند تیالی. بل نقصان پای کې دا دی چې پای کې مخکې یو ملا تېر شوی، یو بدعتي یو ملحد ابن عربي، هغې پکې د ولی په شکل باندې پیش کړی چې دا ولی الله دی، او هغه په یو ځای کې ناست دي او کشف ورته کېږي چې ارتغلته صاحبه تکلیف دی او د دې ځینې کسان پسې دي. د کشف خبرې پای کې د غیب دانۍ. ابن عربي ته پېژنې وې؟ ابن عربي څوک دی؟ ابن عربي په باره کې امام بقایي مستقل کتاب لیکلی د هغه په کفر باندې چې د کفري عقیده وه. کتاب یې لیکلی فصوص الحکم الفتوحات المکیه عام میلاویږي، اوس اردو کې هم چاپ شوی دی، او پای کې هغه الفاظ څه وایي؟ دا ټول کائنات الله دی نعوذ بالله. او الفاظ څه وایي؟ العبد رب والرب عبد فلا ادري من المکلف. بنده خو رب دی او رب بنده دی، ما ته پته نشته چې مکلف څوک دی په دې اعمالو صالحو باندې. ابن عربي هغه کس دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه دا مجموع الفتاوا ما راوړه د دې لپاره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا معمولي سړی نه دی، شیخ الاسلام لقب یې حاصل کړی دی. د شپږمې اومې صدۍ عالم د امام ابن القیم رحمه الله دغه استاذ، د ابن کثیر استاذ، د حافظ ذهبي دغه استاذ، هغه عالم دی چې علما وایي بحر لا ساحل له، دریاب د علم دی چې کناره هم نه معلومیږي، علم سمندر دی.
هغه شیخ الاسلام مجموع الفتاوا کې دویم جلد کې لیکلي دي ما چې کوم نسخه ده دارالکتب العلمیه والا چاپ ته پای کې دنه چا د ابن عربي باره کې تپوس کړي وګت باسی لیکلی دی بیا وایي نو دغه عقاید ذکر کوي دغه او دارنګې ابن تلمسانی او ابن فارس وغیره ابن سبعین دا یې ټول باره کې دا وایي ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه وإذا ابن عربي او د ملګری خو خلق دی چې دیو فرعون د اوچته اولیاء نه ګرځولې دی چې فرعون غټ ولی الله دی وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه او دا چې دا دعوه کول چې انا ربكم الاعلى دا دعوه دا بالکل صحیح وي ځکه چې هغه کې الله نه وتل او نعوذ بالله وي ځکه چې انا ربكم الاعلى بیا وروسته وایي ويكفيك معرفة بكفرهم د دیو هغه کفر د هغې پېژندګلي ستا لپاره دا پوره ده وایي ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنه وایي د دیو ډېر لاندې خبره کمزوري خبره هغه داره غټه خبره لږه کې کمزوري خبره د دی ابن عربي وغیره داره چې دی وایي فرعون دا مؤمن مړ شوی دی بریه من الذنوب پاک دی د ګناه نه وایي سخت الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله د دې خلکو مبارک بیا هغه ذکر کړی دي او شیخ الاسلام بیا دلته د علما اقوال پکې نقل کړی دي مخکنی علما د هغې اقوال پکې نقل کړی دي لکه هغه فرمایي شیخ ابراهیم الجعبری دا یو کس دا مبارک وایي شیخ الاسلام وایي ده وویل او دا شیخ ابراهیم الجعبری دا کس دی چې د ابن عربي سره ملاقات شوی نو شیخ الاسلام وایي کما قال شیخ ابراهیم الجعبری لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب وی ابراهیم الجعبری وایي چې کله د ابن عربي سره ملاو شو نو هغه ویلي وو چې دا ور دي فصوص الکم داري مصنف ته وی رأيت شيخا نجسا دا یو ګنده شیخ مالی درو يكذب بكل كتاب انزله الله وبكل نبي ارسله الله ابن عربي هغه کس دی چې د هر کتاب چې کوم الله نازل کړي په هغې کفر ته کړی دی او د هر یو نبي تکذیب ته کړی دی دا د ابن عربي حقیقت دی او دا په ارتغل کې ښیي موږ ته ولی الله ته جوړ کړی دی د الله خاطر وکړئ لږه د الله نه ویرېږئ خپل دین هغې نه ډک وسله مه جوړوئ چې خپل دین تاسو په ډرامو پسې منحصر کړه او په ډرامو به خپل تاریخ او سیرت موږ اوس ګورو ټول ټیمونه په دې باندې ضایع کړه او ته چې کله د ارتغل ډرامه ګورې او په دې کې دغه ښځې راشي د عشق معشوقي خبرې کېدلی شي په رمضان کې تا کتل تا ته د الله د آیات نو یاد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته یو چې خپل نظرونه ښکته کوي کم مفسر کم محدث کم فقیه تا ته اجازت درکړی دی چې د ارتغل د ډرامې د هغې بربنډې ښځې ته ته کتلی شي خیر دی چیلنج سره ویم تحدي سره ویم یو محدث پیش کوي تاسو چې هغه ویلي خیر دی د ډرامې ښځې ته تا کتلی شي زه حیران یم دغه علماو ته لږ د الله نه ویرېږئ ولې د امت په ګمراهۍ کې مبتلا کوئ ولې خو دې نوم ته وګورئ ډرامه نو ته ما نه پوهېږي ډرامه وایي څه ته ډرامې په نوم ته نه پوهېږې ډرامه خو وایي دې ته چې حقیقت ته لري او تی دې بل نوم ته وګوره مړ ارتغل څه نوم دی ارتغرل او ارتغل دا څه نوم دی او دا ټول دروغ دی په دې کې ارتغل په کومه زمانه کې تېر شوی تقریبا دولت عثماني دا یې نه 20 ساله مخکې وفات شوی دی خپل اوقات په دې مه خرابوئ لږ الله نه ویرېږئ موږ سره چند ټیم پاتې دی لږ وخت موږ سره پاتې دی ټیم ختمېدو واله دی موږ ډېر غټ سفر کړی د الله طرف ته دا لږ ټیم لږ چند منټونه موږ سره پاتې دي دا موږ د ارتغل په ډرامه باندې یا په پبجي ګیم باندې موږ خراب کړه لږ د الله نه ویرېږئ ما ته پته ده چې ډېر خلک به په دې باندې خفه کي یاره جي دا خو د ترکو تاریخ اسلامي بیان شوی دروغ ولې کذاب او مفتري په حاشیه اوریاني پکې ښیي وایي دا وایي تاریخ دی وایي ته د تاریخ شوقي لاړ شه بار کتاب والا هلته وګوره هغه د علماو تاریخ هغه په دا کې شی په اواز کې شی وګوره هغه واوره هغه په خپله باندې ته لاړې ډرامو ته مزه تې اخلې ته تا ته د یارانې چل ښیي په دې ډرامو کې تا ته د قتل و غارت چل ښیي په دې ډرامو کې لہذا اعتکاف ته ناست یو ته د ارتغل ډرامه ګوري ته رمضان روژه تا نیولې ده او ته د شپې دا ډرامې ګورې مړه تا له حیا نه درځي ته شرمېږي نه د الله نه
خو شیطان د خلکو سترګې داسې پټې کړې دي چې د اسلامي ډرامې په نوم باندې فحاشي او ریانې او بېدیني ګوري.